أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. سورة البقرہ اول سپارہ آیت نمبر 122 مخ کی تفصیلی خطاب اکڑو رب العالمین بنی اسرائیل تا اس دوبارہ ورطا تذکرہ کئی، دوبارہ ورطا نصیحت کئی، او دا آخری ځل دعوت دے بنی اسرائیل تا چا رب العالمین کئی. نو دوبارہ یاداش کڑے دے چا خلق و زمان متون رایات کئی. تاسو سره ما څومره انعامات کړیو، څومره احسانات می کړیو، او ما تاسو ته فضیلت درکړو په ټول عالم باندې. هغه وخت کې ستاسو غونتی خلق نو، ستاسو ډېر لوی مرتبه وا، ډېر لوی عزت مو. اللہ فرمائی دا عزت چا در کڑو آغا وقت کی، دا شرافت چا در کڑو، دا فرعون نا چا بچ کڑی ہوئی، دا منو سلوا چا در کڑو، دا کوئی تور غر چا در ماندی اچت شو چا لرے کو، دا فرعون چا بتاسو خزی بے حیا کولی چا بچ کئی، دا فرعون چه بستاسو زامن وجل چا بچ گئی. ستاسو دا پارا دا یو رہنما موسیٰ علیہ السلام چه رب پیدا کو، تاسو دا غلامین بچ گئی. مقت سمندرو تاسو گیر وی فرعون در پسیو، سمندر نا چا پورتا باسلی، فرعون چا غر کرو، ستاسو مخامخوی غر کو چستاسو تسلیوش. اللہ فرمائی دا ټول انعامات رایات کے رویزی بدرمانی برا نرالی کورونم نو رویزی بدرمانی سورے کڑو خست زندگی و دراحت. اللہ فرمائی آغا نعمتون رایات کے. نو رب العالمین دوبارہ نصیحت کی بنی اسرائیل تا، او حکمت دا دے چی دوی خیرخواهی زڑت کزشی چواکی رب خیرخواه دے. دا سنه چی بدی او زمونگ عیوب خکارا کئی، نا بلکہ رب العالمین خیرخواهی پترو لگیا دے چی خبر کئی ورپسی وی اذکرو نعمتی اللتی انعمت علیکم، چه خبر کئی واتقو یوم لا تجزی نفسو. معلومی گی دا چه خیرخواه دے زمو عیوب نخکارا کئی. نو دوبارہ تذکرہ رب زکا ہوگا چه دوی تا دے خیرخواهی پتا ہولے چه رب خیرخواهی کئی. نو رب العالمین دوبارہ خطاب کئی، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیلو، یعنی اے اولاد دا یعقوب علیہ السلام، اذکرو یاد کئی اے خلقو، نعمتی نعمتنا زما، اللتی آغا نعمتنا، انعمت علیکم چکڑی می دی پتا سباندی، آغا نعمتنا رایات کئی چه رب العالمین پتاسو باندی کڑی دی.
وانی فضلتکم او یقیناً ما غرواله درکڑے تاسو تا علی العالمین پټول عالم باندی دا هغه وقت په زمانی باندی تاسو قیمتی خلق وئی تاسو عزت من خلق وئی او تاسو تما غرواله درکڑیو دا هغه وقت د زمانی باندی خپل زمانه کې تاسو ډیر قدرمند وئ اوس ترهیب ورکئ یره ورکئ رب العالمین چې خلکو د آخرت د پاره تیارې وکړي بیا دې سه روز راځي چې بیا هغې کې یوم تبل السرائر رازونه به کولاویږي هغه پټې خبرې چې هر چا ځان سره سټور کړي وي تهمتونو په شکل کې غیبتونو په شکل کې د فراډونو په شکل کې بل څه دوکې په شکل کې د ګناهونو په شکل کې چې سړی کم پټ کارونه کوي یوم تبل السرائر قرآن وی زب خبر در کو الله دې زموږ حفاظت وکړي رب العالمین یاره ورکوي چې خلکو هغه آخرت د پاره تیارې وکړي واتقوا او یریږئ تاسو خلکو یومن دا غوږ دیر وزنا 50,000 کاله یو ورځ خو دا ډېره غټه روزه به یو خو دنیاوي ورځ ده دا خو نور راوخته وغورځېدو ډېره زیات شي 16 غنټې کا غټه ورځ پر ورځ د قیامت ورځ 50,000 سال یو ورځ ده 50,000 کاله او داسې توکلی خبره نه ده قرآن خبره ده دا حدیثو خبره ده دومره اوږد ژوند یو هغه ورځ ده دا دویمه ورځ ده درېیمه ورځ چې هغه یوم الخلود ده مطلب دا هغې ته یوم وی بیا هغې نه پس همیشه جنت دی یا که نافرمانه د رب همیشه جهنم دی هغه بیا بله ورځ ده قرآن ترغیب ورکوي چې خلکو ترهیب ورکوي یره ورکوي چې خلکو هغه ورځ نه ویریږئ سړی چې د قیامت د ورځ نه یریږي بیا ډېر کارونه نه کوي او سړی چې ورځ د قیامت نه یریږي نو هغه بیا ډاډی ډېر خلک بدماشان په دنیا کې ګرځي آخر ولې قبر د عذاب نه یریږي چې رب رانه تپوس کوي حشر نه یریږي حساب کتاب نه یریږي بدماشان شول قرآن یې خلکو هغه ورځ نه یریږي واتقوا او یریږئ د هغه ورځې نه لا تجزي چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس یو نفس با د بل نفس په کار ناراضي یو انسان با د بل انسان په کار ناراضي پلار با د زوی په کار ناراضي زوی با د پلار اقربا یو بل خزو خاون مورو پلار هیڅ څوک به په کار ناراضي بچه دم په کار ناراضي څوک په کار ناراضي یو نیکی دی کم شوا ګرځه تاله څوک نیکي نه درکې دلته خو یو سلام واچوه دیش نیکۍ دی وګټي هلته دغه نیکۍ ډېر قدر لري ډېر زور لري مسلمان له پکار دی چې هغه یو نیکي هم سپکه ونه ګڼي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا تحقرن من المعروف شیئا اے خلکو د نیکۍ ورکوټه عمل سپکو نه ګڼئ یو کاڼی په لاره پروت دی لرې که داسې مه چې بل څوک به یې لرې کړي ته یې لرې که سپک مه ګڼه دا عمل کیدای شي په دې دی رب وبخي کیدای شي دغه د یو نیکي چې په ورځ د قیامت په ګناهونو باندې درنه شي
لا اله الا الله ځان ته کېناستي ووایه کېدای شي د هغه لا اله الا الله وي چې پر ورځ د قیامت ستا تله پې درنه شي دغه رنګې یو مونځ ښایسته وکړه کېدای شي دا هغه مونځ وي چې ته پې کامیاب شي نو یو عمل به هم سپک نه ګڼې چا سره ښایسته پیش راځي دا هغه عمل وګڼه کېدای شي په دې خلاص شي دا سلف دا صحابه دا تابعین دا مشران د دین دوی به دغه رنګې لګیا وو چې په څه به کامیابېږم قرآن سره به هم مینه لره خلکو سره به هم لره منځونه به هم کول حقوق العباد به هم پوره کول حقوق الله به هم پوره کول چې په کم بخلی شي بهر صورت الله فرمایي پر ورځ د قیامت به بیا څوک د چا په کار نه راځي دنیا کې کېدای شي بچی دې په کار راشي کېدای شي پلار خو یقیني په کار راځي خو پر ورځ د قیامت کېدای شي څوک دې په کار رانشي قرآن ویلي لا تجزي په کار به نه راځي دا نفي کوي د طرقو د نجات چې هلته د نجات هیڅ لاره نشته ګوره دا یاد ولره رسول الله صلی الله علیه وسلم فاطمه ته به فرمایل اے فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك من الله شيئا ځان په خپله بچاوه زه دې الله نه نشم خلاصولی نو هلته طرق د نجات نشته چې یو لاره د نجات تا ته معلومه شي سوا د نیک عمل نه نه بدماشي په کار راځي قرآن وایي نه رب د چانه شرمیږي چانه حیا کوي چې چلو بس ستا مخ دی او ته مخوري سړی بس ستا د وجې نه به یې پرېږدم هلته دا سیسټم هم نشته هلته رشوت هم نه چلی که ټوله دنیا رب ته ورکې او د دې دنیا غوندې نور بالفرض هلته خو به دنیا نه وي لاړه پاتې شوه لاړه ختمه شوه خو بالفرض که ته پوره دنیا رب ته ورکې پر ورځ د قیامت دنیا ډېره قیمتي ده موږ تاسو پنځو مرلو دپاره څومره محنت کوو دا ډېره قیمتي ده خو پر ورځ د قیامت که دا ټوله دنیا چې ورکې رب ته یوه نیکي به درنه کي او نه به دې پې خلاص کي الله فرمایي طرقو د نجات رد کوي چې بیا لاره د خلاصۍ نشته هلته یومن ویریږئ د هغه ورځ نه لا تجزي نفس چې په کار به نه راځي نفس یو نفس عن نفس د بل نفس دپاره خلاصۍ نشته بیا شیئا معمولي غونتې دومره غونتې په کار به نه راځي یوم یفر المرء من اخیه وامه وابی وصاحبته وبنی قرآن وی او بل نه به تختی ولا يقبل منها عدل او دغه رنګې نه به قبلیږي د مجرم نفس نه عدل څه جرمانه څه فدیه څه پیسې څه رشوت الله فرمایي پر ورځ د قیامت د چانه رشوت هم نه قبلیږي خلک وایي فلاني ملک کې رشوت نشته څه نسه وي دا په هر ملک چې انسان دی څه نسه وي د چا نه حیا کوي د چا نه شرمیږي د چا نه په دباو کې وي په دنیا کې ډېر ملکونه دي پاکستان تقریبا د 140 نه اوړېدلی دی په انصاف نه کولو کې 140 نه اخوا ملکونو کې راځي چې په دې کې دومره انصاف نشته دا 1 نمبر ملک چې دی څوک امریکا یادوي څوک بل یادوي دوی کې م رشوت شته رشوت نه څوک خالی نه دي هسې 1 نمبر یې ورته ویلی کېدای شي زوري وي 1 نمبر دی په انصاف کې ظلم زیاتی نه کوي رشوت نه اخلي خو یاد ولرو دوی کې م رشوت شته دوی کې م یو بل زور شته چې درته وایي پرېږده پرېږدی به روز د قیامت داسې ده چې هلته هېڅ زور نه چلي بس چې ګیرې ګیرې دلته چې ګیر شي سړی خوا دې خوا زور ګوري چې څه خو به وشي څو خو به راشي جیل ده هلته داسې چل نشته
اللہ فرمائی سے جرمانہ نہ قبلیگی وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ او دغرنگی فائدہ بنور کبھی مجرم نفس تا سو شفارس دم نہ قبلیگی بیا یو شفاعت قہری دے چه درم مانده تا چا زور چلی اغم نشتا چه پرید ربا دا چه سوک نشتا پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بورتا پسیجدہ پروت وی علا بھئی حساب شروع کئی نور انبیاء بتی یریگی رب مخیل بت سوک نشو ارد لے او پاتی فلادا چه سوک ہوئی چه رب پریدا نچلی اللہ فرمائی دا شفاعت قہریم نشتا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ او نبا دوی سر مدد اکڑلیشی مددو نبم نبی مطلب دا دے چے پزور دی چو خلاص کی کل نا کل پر رشوت نکی گی چے دا جج مخینا مجرم روزی بس ٹوپک مار ولاڑی پا پولیسانم ڈزیو کی مجرم را خلاص کی وی تختی دا سی باسی واقعات شویری زور چلی چوک خلاص کی اللہ فرمائی وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ دا دوی بس حکم مددو نکی چه ایک دم راجم شو ساملو کی یعنی دا نجات طول لارے بندے اس دین پس دا ابراہیم علیہ السلام واقعہ رب العالمین روڑی قرآن کریم دا ربط والے کتاب دے یو آیت دا بل آیت سا ربط لری مربوط آیتو ندی اس دلتا واقعہ دا بنی اسرائیل روانا وا ایبون دا غوی بیانے دل نقصانات بیانے دل اور اس ورسرا دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ سرنگی شوروشوا زما استا خبر چی مناسبت نہ لری یو بل باندے رد کو رو دے خبر سس مناسبت دیستا رب کلام دے دا یو بل سر مناسبت لری مفسرین کرام فرمائی چی دا ابراہیم علیہ السلام تذکرہ یو وجنا شروع کڑا چی دوی بویلی چی مونگ دین ابراہیمی باندے روانیو چا بویل یہودو بویل نسواراو بویلی چی مونگا داغی پا دین باندے روانیو دین ابراہیمی باندیو مشرکانو بویلی چی مونگ پا دین ابراہیمی ماندیو دا آغا واحد شخصیتو چی طول امتونا آغا ابراہیم علیہ السلام پا شخصیت باندے متفق ری متفقن علیہ شخصیت تے مسلمان خوئی وئی چیز دین ابراہیمی ماندے یو مشرکانو بمویل یہودو بمویل نسوارو بمویل سمر ڈلے چے دے مسلمانانو سر موجود ہوئے پا مکہ و مدینہ کے طول بنسبت چاہتا کولو ابراہیم علیہ السلام تا نو رب زکد آگوی خبر شروع کا چتا سخو نسبت چاہتا کوئی ابراہیم علیہ السلام تا چی مونگ دین ابراہیمی باندیو حال دادے چتا سو مشرکان یہ اگا خو موحد سڑو ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا مسلما قرآن ہوئی نہ یہودیو نہ نصرانیو نہ مشرکو اغا موحد و موحد تاس خو مشرکان یہ یہودیان ہوئی عزیر ابن اللہ عزیر علیہ السلام دا اللہ نازا ولے دے نسواراو بویلی عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ علیہ السلام دا رب نازا ولے دے اور مشرکان ہوئی چھے ملائک بنات اللہ دا اللہ لون دی مطلب دا اللہ نازولی دی اولاد تے وسم خلق ہوئی نو ابراہیم علیہ السلام مشرک نو یہودی نو نصرانی نو اخ موحد مسلمان کلک حنیف مسلمہ تاسو سرنگی ہوئے نو دے وجہ پاغوی پر رد باندے دا ابراہیم علیہ السلام رب تذکرہ شروع کا چاہوی تو زورن ورکی چاہ سزان منصوب ہوئی مشرکانو شرم ندرزی دویم
دیو جن رب العالمین د ابراہیم علیہ السلام تذکرہ شروع کا چې دوی با د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کولو، دوی با د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه انکار کولو چې ته پیغمبر نه او موږ دین ابراهیمی باندې یو. نو رب العالمین ورته وایي چې تاسو وایي چې دا پیغمبر حق نه دی، د دې پیغمبر حقانیت نه منئ چې دا حق پرست پیغمبر نه دی. نو رب العالمین دوی ته اشاره ورکوي چې دا خو هغه پیغمبر دی چې ابراهیم علیه السلام ورله دعاګانې کړي دي چې ربا کعبه خو مې جوړه که بیت الله، خو ربنا وبعث فیهم رسولا، رب اولیږي په دوی کې یو رسول. کم رسول؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد چې هغه دا د شرکیاتو نه پاکي. بهر صورت تاسو د دې پیغمبر حقانیت نه منئ، حالانکه د دې پیغمبر حقانیت ابراهیم علیه السلام منلی دی او دې دپاره به یې دعاګانې کولې. نو تاسو چې ځان ته دین ابراهیمي باندې وایئ، نو ابراهیم علیه السلام خو دغه شخصیت دپاره دعاګانې کړي، نو ویې منئ که نه؟ نو ځکه د ابراهیم علیه السلام تذکره شروع کا. بل دا چې اول قبله د مسلمانانو هغه بیت المقدس، ابتدا د اسلام کې اول کعبه اول قبله هغه کومه یوه؟ بیت المقدس. رسول الله صلی الله علیه وسلم به ورته موس کولو، یهودیانو به ورته موس کولو، هر چا چې ځان ته به مسلمان ویل. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاهت داو چې زما قبله بیت الله یعنی خانه کعبه شي. دیو جنا رسول الله صلی الله علیه وسلم به داسې انداز کې ودرېدو چې کعبه او بیت المقدس دا مخامخ راتلل، نو کعبه ته به هم شو، بیت المقدس ته به هم شو. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضى. اللہ فرمائی اے پیغمبرہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اے پیغمبر منستا مخ گورو پا طرف دا آسمان چه اوڑی راوڑی چطوی ربا زما قبلہ کعبہ کی بیت اللہ چورتوی دا کی و تاب مخ اسمان طرف ته د پاره د دعاګانو کې نیو. نو فلنولینک رب پیشنګویی ورکوي، خوشخبری ورکوي، مونږ به خامخا واړو تعالی را قبلتن داسې قبلې ته ترضاها چې خوښه به وي ستا، یعنې ستا کومه قبله خوښه ده خانه کعبه هغې ته دې اړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم چاهت دې وجې نه مداو چې هلته یهودیانو رب العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم یهودیانو سره یو قسم مخالفتو نالګي وه. عاشورې روژه هغوی به نیوله، مونږ ته وایي نه هم ورسره ونیسئ چې مشابهت را نه شي. دغه رنګې حدیث کې راځي اے خلکو تاسو خالف الیهود، یهودیانو سره مخالفتو کوي، فإنهم لا یصلون فی نعالهم، ای بوټانو کې موز نه کوي چپلو کې، تاسو د کسته وکئ کله چې صفاوي. چې چا سره یو قسم ټکراو راشي مخالفت د یهودو سره، یهود هم بدګني چې تاسو هم بدګنئ، مخالفت نشو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لتتبعن سنن من کان قبلکم حذو النعل بالنعل، تاسو به د یهودو نصاراو داسې تابعداري شروع کوي لکه دوه چپلې او دوه بوټان چې یو شان دي، ویښته به داسې نه جوړئ، جامې به داسې نه اچئ، لباس به د هغوی نه اختیاروئ، چهره به د هغوی غوندې نه جوړئ. نو هغوی نه یې منع کړي، راینا نه یې ولې منع کړل؟ یهودیانو به هم دا راینا استعمالولو. الله فرمایي لا تقولوا راینا، راینا مه وایئ. ولې؟ یهودیان یې وایي، مخالفت یې وکئ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مخالفت کولو د چا؟ د یهودیانو. قبله بیت الله یعنی خانه کعبه خوښه، رب العالمین قبله کعبه وګرځوله.
نو چې کله کعبه وګرځوله نو یهودیانو خبرې شروع کې که دا حق پیغمبر وی مخکې تیر شول نو په کار دا وه چې دیني بدلولو را بدلولو نه کله وی الله وی بیت المقدس ته مخ کوي کله وی چې اوس کعبې ته مخ کوي که دا واقعي د رب پیغمبر وی خدای یوه خبره به یې کوله که نه دوه خبرې ولې کوي خو معلومیږي دا د ځان نه جوړوي کله وی دې خوا مخ کوي کله وی دې خوا مخ کوي دا به چا ویلې دا به یهودو ویل نو رب العالمین دې ایتونو کې ورته ښیي چې خلکو تاسو خو وایي مونږ دین ابراهیمي باندې یو که نه نو بیا ولې د دې پیغمبر په دې وجه خلاف کوئ چې هغې ستاسو قبلې طرف ته مونځ نه کوي او کعبې طرف ته مونځ کوي دغه بغض هم دی حالان کې دا کعبه دا کور بیت الله دا د چا جوړ کړی ابراهیم علیه السلام چې تاسو دین ابراهیمي باندې یئ نو ولې د دې کعبې خلاف کوئ دا چا جوړ کړی ابراهیم علیه السلام نه دی جوړ کړی نو دې وجې نه رب العالمین تذکره وکړه چې خلکو چې ځان منسوبوئ دې ته ابراهیم علیه السلام ته بیا پیغمبر ومومنئ بیا قرآن ومومنئ بیا کعبه ومومنئ مخالفت مکوئ او دا غوی غنتی موحد جوړ شي څرنګه چې ابراهیم علیه السلام موحد ذکر رب العالمین دا غوی تذکره وکړه الله فرمایي وَإِذِ ابْتَلَى او کله چې امتحان وکړو ابراهیم په ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب ددی بکلمات په یو څو خبرو باندې رب العالمین په امتحانو کو ابتلا څه ته وایي امتحان ته وایي یو ډرامه وي ډرامه کې اکټینګ کیږي اداګانې چې کمی وي هغه متعینې وي مخکې نه زه به تاله پړک در کوم رښتیانو نه وي ته به څه وایې نه هغه هم بېغمه ولاړي بلې پړک هم ووایي ډز هم کوي خو داسې د حقیقت نه وي ابل نه یېرېږي تماچه یېري بل څه ولې ډرامه ده امتحان جدا شی دی ډرامه جدا شی دی رب اشاره کوي رب العالمین چې ابراهیم علیه السلام خپل بچی اسماعیل علیه السلام چې حلالولو څه ډرامه نه وه چې مخکې نه ورته پته وه چې بچی به دې بچ کېږي او د دې په ځای به ګډ حلالی ډرامه نه وه امتحان و خوب کې م ورته وښودل دا بل امتحان که ډایرکټ ورته رب ویلي بیا خو ټیک شو رب ویلي او د انبیاء کرامو خوب دا وحی وی زوی ته وایي ما خوب لیدلی دی زوی ورته وایي فانظر ماذا ترى کوه هغه څه چې رب درته حکم کوي زوی هم تابعدار و پته ورته وه چې دا پیغمبر دی او د پیغمبر خوب وحی وي بچ رب ویلي چې دی سبا کا زوی هم تابعدار و بیا نور مه ګوره سبا مې کا قرآن وایي کله چې ښه برابر سملولو ګوره ډرامه نه ده دا ډېر ګران کار دی د بچي ژبه که نافرمانه ولې نه وي ځکه یو انسان سړی نشي ژبه کولی او د رب حکم دی چاړه راکاږي چاړه غوسول نه کوي ګمان کې دا نه دي چې اوس به ګډ راځي او زه به هغه ژبه کوم امتحان دی بس ژبه یې کا قرآن وایي ډېر غټ امتحان بلاء مبین قرآن ویلی دا مونږ تاسو ته وایي چې خلکو که دا امتحانات په تاسو شول وروسته شوي به وایي زما د حکم نه ایمان به ترلاسه ستاسو تلی او ابراهیم علیه السلام دا امتحان قرآن وایي فاتمهن په دې امتحان کې 99 نمبر یې نه دی اخیستي فاتمهن 100 نمبر یې واخیستي دې ته وایي اتمام یوه نمبر یې کمه نه ده دې ته وایي پیغمبر الله فرمایي مونږ په امتحانات کړیو بکلماتن په یو څو کلماتو نه مراد کارونه م اخیستی شي اوس کلمات نه څه مراد دي مفسرین کرامو ډېر اقوال دي
سو کوئی د ایمان کمی شعبی دی دای ورته خودلې څوک سوی صحیح قول لا ده چې دا اخو د ایمان شعبې دا خو عام مسلمانانو پوره کولی شي صحابه کرام هم پوره کړیو الفطرة خمس د فطرت کم کارونه دی وای دای ورته خودلیو نو دا خو ما او تام پوره کولی شو دا خو دومره د کمال خبرې نه دي کلمات نه مراد هغه کارونه دي لکه یزوی زبه کول حکم ورته وشو چې ښځه د بیابان ځای کې پرېږده سره د بچي ګران کار دی هېڅ نشته شاته نه دي کتلي رب حکم دی باچا سره مقابله وه او لوی امتحانه د ښځې پې تېر شوی و باچا چې ته یې غېښتې وه ډېر امتحانات پرې راغلي نمرود اور ته لړه کړی و امتحان اور ته لړه کېدل دا څه کوم کار دی تابعدار و داسې نه چې دا ورته یقین نه و چې زه به اور ته لاړ شم زه به نه سوځم دا خو د رب حکم و چې ورته ویل یا نارو کونی بردا وسلاما علی ابراهیم ابراهیم علیه السلام ګمان کې خدا و چې ما وسوځئ او زه به سوځېږم خو رب ورله اور داسې سلامتیا والا جوړ کو وی کونو بردن شیخ ایکدم ورسه ویلی وسلامن داسې نه چې د رب په حکم اور ډېر یخ شي او د ابراهیم علیه السلام یخني ونه شي قرآن زر ورته ویلي سلامن داسې یخ چې هغې ته راحت وي نو دا امتحان نه لوی امتحان دی دا اور ته لړه شوی پلار سره مقابله وه پلار یې کافر پلار ته وی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا اے پلارا دا غشي بندگی ولې کې چې هغه نه سزا نه لري کولی شي نه چاته نفع ورکولی شي نه چاته ضرر ورکولی شي ځان نه مچ نشي شړلی ته د هغه شي بندگی ولې کې یا بت لا تعبد الشیطان اے پلارا ته خو د شیطان بندگی کې دا د شیطان بندگی ده ګوره ته چې قبر مخې ته ولاړې که نه ټیټ پاسېږې دا ته د قبر بندي نه کې دا ته د شیطان بندگی کې اوس عقیده خرابه که شیطان هر ځای کې موجود دی مونږ درس ته ناست یو شیطان زمونږ په دې وینې کې ګرځي را ګرځي تختی نه به هر صورت دا شیطان ته چې لاره میلاو شي د کس د ګمراه کولو مخې سره یې ګمراه کوي تاسو یې یاره دلته به څه چلی एकदम بدرله په خپې دړ کی ته به وایې او که نه فلانی پیر در کو هېڅ شی به دې نه نفع او ضرر دا نه بت کې شته نه یو تن کې شته نه یو شخصیت کې شته سوا صرف اور صرف د رب نه رب غسل نفع به در کی رب غسل گرفتار به دي کی بس او چې رب خلاص کې عبدالرحمن بابا شعر بیا هېڅ پروا مه کوه او چې رب در سره مل نه وي رحمانه نو بیا هیڅ شی نه دی بهر صورت اصل کې د رب امداد دی مخلوق د هیڅ شی نشي کولی خدا عقیده به موږ کله جوړو کله چې قرآن ته کینو که دا داسې په دم درودونو باندې کېده که نه خلکو به په دې وابیانو داسې دمونه کړي وو چې د دوی نوم به نه ښکارېدو مخکې مونږ یو عالم کیسه کړی چې هغې ویلې چې یو تن غټ ګوجر و وی زما درس ته کېناستو او مشرک دربارونو مربارونو له بتلو وی زما درس ته کېناستو ما ته وی مولانا زه به نن پرېږدم تا خو ډېرې ښایسته خبرې وکړي چې د الله نه کېږي زه خو پې خوشحاله شوم چې وکي د رب نه کېږي خو که زه لا نړم او دا قانون دی کله چې زه یو میخه کال کې د بابا په نوم زه به نه کم په دې ټولو میخو څه چل کېږي ته به یې ذمواري اخلي شیخ طاهر د ډېر لوی عالم هم او بل دا چې الله والا مال او دولت هم ورکړی هغوی دا ټول جایدادونه زما دي زه به یې درله وهلم وی واقعي یو ورځ درس ته ناست وی رامنډه که چې ټولې پرتې دي رامنډه که وی چې ورغلم واقعي ټولې پرتې وی ما ته پته ولګېده چې دا بیماري نه دي دې کې شیطان وردننه شوی دی شیطان اوس دا بل عقیده بیا خرابوي چې دا خو روغه شوه وی زه ورغلم لا حول ولا قوة الا بالله معنی دا ده هیڅ قوت نشته
صرف اور صرف د رب قوت دی. وی چې دا مې ویلې مې خزانو سنډل ودرېده وی ما لاړو شیطان ته وی بل ورلم لا حول ولا قوة الا بالله وی هغې م ځانو سنډو شیطان لا حول ولا قوة سره تختی وی ټولې ودرېدې ما ورته بس کلم چې شیطان دا چل کولو نو پوه شه چې دا ګوره شیطان دی دا ګوره د نور څه سازش نه دی او نه درته چا خیرې کړي دا باباګان دا مشران دا کم چې وفات شوي دوی په خپله د رب بندګي کوله دوی ته چې دا دومره لوی مقام میلاو دی دا د رب په بندګۍ میلاو دی نو ته چې هم د رب بندګي کېږې طالب هم الله لوی مقام درکړي. بهر صورت پلار امتحان په چا راغلی و په ابراهیم علیه السلام. پلار کور کې مشرک بوتان به جوړولی صرف بت فروش نه او بت پرست نه جوړول به هم خرڅول به هم پوره کاروبار یو ذهن ورته ډېر په قرآن کې خلاص کړی چې پلار دا به تا ته څه نفع درکړي. آخر کې پلار ورته ویلي چې زما د کور نه ځه نه دې پرېږدم. ګوره دا یاد ولرئ د باطل پرست سړي هیڅ دلیل نه سوا د دې نه زر وکېږه شر جوړی فساد جوړی هلکت تا ته کنځلې شوي تا ته ردې بدې ویلې شوي څه چل شوی دی هغوی څه دلیل نه وي هغوی سره یو خبره وځه روکېږه فسادي بس. اوخو تاسو پیژنئ دا اوخو یو غوا وه یو ګډه وه او د ګیا یو ګېډی و. اوخ ویلې زه به یې خورم غوا ویلې زه به یې خورم ګډ ویلې زه به یې خورم. بس ټولو مشوره وکړه چې ګوره خوري به یې هغه څوک چا څه دلیل پیش کو او څوک کمالي و. وایي ښه ګډ راپاڅېدو وایي چې زه به رسول الله صلی الله وسلم هر قربانۍ کې ذبح کولم ګډان به رسول الله صلی الله وسلم ذبح کول او دغه رنګې د اسماعیل علیه السلام په ځای هم زه ذبح شوی. واقعي ګډ د ټیټ دلیل دی ویرو. غوا ویلې چې ګوره قرآن کې مې تذکره د سورة البقره بني اسرائیلو پوره غټه سلسله دا زوم ښه چې دا هر چا په زبانو سم جاري یم غوا هم دلیل ورکو. اوخ سره هیڅ دلیل نه و اپنډو کې اوچت کو بره خولې کې ونیولو غوا هم ورپسې ټوپونه وال ګډو د نور شیزونو هم ورپسې ټوپونه وال. اوخ ورته یو خبره وکوي دا د دلیلونو دنیا نه ده دا دلیلونو دنیا دا د زور دنیا ده. زور دی چلیدو دلیل ته حاجت نشته زور دی نه د ګډانو غوندې دلیلونه ورکوه نو. بهر صورت ابراهیم علیه السلام پلار مشرک و ډېر غټ امتحان پرې راغلی و. قرآن وایي پلار د کور نه وشړلو د ګوره ډېره غټه قرباني ده چې یوازې ته نوځي د کور نه د رب د توحید دپاره. او بیا ابراهیم علیه السلام پلار دپاره دعا وکړه رب وی بخي. قرآن وله دومره زجرات ورکړي بیا قرآن دا خبره کوي ما کان ابراهیم لابیه داسې آیتونه دي الله فرمایي ابراهیم علیه السلام د پلار دپاره صرف دومره ویلي چې استغفر الله. او یو حدیث کې راځي پر ورځ د قیامت به دا هم په دې خبره یریږي چې ما د مجرم پلار دپاره شفارس کړی چې ربه معافي کړي. بهر صورت دا غټ امتحانات پې شوي وو. قرآن څه وایي وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ او هر کله چې امتحان وکړو ابراهیم علیه السلام باندې ربه رب داغي بکلمات په یو څو کارونو فاتمهن د نتیجه ده. نتیجه څه شوه نو پوره ادا که هر حکم د رب پورا ادا کو. قال او فرمایل رب العالمین چاته ابراهیم علیه السلام ته رب ورته څه فرمایل انی جاعلک یقیناً ګرځوم تا لرا للناس د پاره د خلکو امامن پیشوا. تا چې دا قرباني ورکا او امتحانات دی برداشت کړ او 100/100 نمبر دی واغشتي نو اوس تعالی ما دا انعام درکو چې ته به د خلکو پیشوا مقتدا ته وایي
مقتدا چاته وي چې د چا خلک اقتدا کوي. ته به داسې شخصیت یې چې ټول ګروهونه به وایي مونږ دین ابراهیمي باندې یو، مشرکان هم وایي مونږ په دین ابراهیمي باندې یو، مسلمانان هم وایي، یهود هم وایي، نسوارا هم وایي. ګوره پیشوا دی او که نه دی، مقتدا دی او که نه دی، داسې شخصیت به دې وګرځوه. د امامت مختلفې رتبې دي. د دین مشري ده، بعضې خلک د ملک مشران وي، دینی مشران، ملک پہ آباد وی، دینی آبادی دنیاوی نا، دین پہ آباد وی په پورا ملک چې دا تن موجود وی، پچا باندې علاقه آباد وی، پچا باندې مسجد آبادی، او چا سره یو دوه کسانی، بس دا هر چا خپل امامت ده. دا ټولې رتبې دي چې کامیابی دی غوښتله تا باندې به امتحانات راځي. حدیث کې راځي صحابي تپوس کو چې غټ امتحانات په چا راځي؟ ایو الناس اشد بلاء، په چا باندې غټ امتحانات راځي؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الانبیاء ثم الامثل فالامثل، انبیاء بیا چې د دوی په مثل څوک روان دي. فإن كان في دینی رقة، کچر په دین کې یو قسم سخت وي، اشتد بلاو، امتحانات به پې سخت راځي. او که په دین کې رقة نرم وي نو امتحانات بم پہ نرم راضی، بس داغے مطابق با فیصلی کی گی. یبتل الرجل علی حسب دینے، بہر صورت اللہ فرمائی ما ورلپا انعام کے درجہ ورکا دسیشی د امامت چتب مقتدائی خلق بدر پس روانی. گورا پیغمبر دے چوئی قال ومن ذریتی، وی فرمائل او زما دا اولاد نهم امامان جوڑ کا دخپل بچو غم دے. ته چې په خپل عقیده سیده کې بچو باندې هم سیده کا. صرف بعضې خلک د ځان غم کوي، ځان غم نه، کلکم راعن و کلکم مسئول عن رعیتی. هر څوک مشر دی، د خپل انډر خلکو به تې تپوس کېږي، ته پلارې د بچو به در نه تپوس کېږي، بل د بچو غم وکړه. ومن ذریتی، او زما دا اولاد نه هم. قال لا ینال عهد الظالمین، او فرمایل رب العالمین چې نرسیږي وعده زما د امامت ورکولو الظالمین، ظالمانو ته، ظالمانو ته زه امامت نه ورکوم. دا واوره اشاره ورکا چې ابراهیم علیه السلام ستا په اولاد کې به یهودیان هم راځي، دغه رنګې نسوارا به هم راځي. دا ټول د یعقوب علیه السلام د اولاد نه راغلي دي. او اولاد د چاو؟ د ابراهیم علیه السلام. سلسله د دین شروع ده. نو الله فرمای دوی بم راځي او دوی ته به زه مشري ورکوم، خو هلته به د مشرۍ حق ادا نه کي، ظلم به وکي. نو لا ینال عهد الظالمین، د امامت درجه ورکولو هغه چاته به ورکوم چې څوک ظالمان نه وي، څوک ظلم کوي لکه د یهودو نصارا غوندې، هغې نه به اخلم فضیلت. قال او فرمایل رب العالمین لا ینالو، نرسیگی وعده زما الظالمین، ظالمانو تا، ظالمانو تا زما وعده نرسیگی. وصلی اللہ تعالی نبینا محمد و علیہ وصحبہ اجمعین.